پیټیای نه څوک ولاړ دی او جماعت اسلامي نه څوک ولاړ دی نورو پارټو نه څوک ولاړ دی نو اوس لکه مهنګۍ ته وګوره نو لکه ډېره زیاته مهنګۍ د هغې سره راغله او لکه عوام چې دي د هغو نه مطمئنه نه دي مخکې یو ووټ هم پی ټي آی له ورکړی دی او مرسته یې کوو د الیکشن مطابق شو نو دا خلک ښه پیژني او بد پیژني نو انشاءالله اراده مې دا ده چې لکه نه دې پیرې له ووټ ورکوم او نه به آینده په ژوند کې چاله ووټ ورکوم الیکشن کېږي نو ووټ استعمالول پکار دي موجوده حکومت دې حل نه کوي موجوده حکومت ته خدای تباه برباد په کرکټ کولو کې او په حکومت چلولو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی ووټ چې د موږ پښتنو له پکاردار چې د نارینه زنانه ټول چې د ورکی حکومت له پکاردار چې زنانه د پاره چې د ولې د موږ کلچر د موږ تهذیب چې دا جدا دی خو با کس له کوم څوک کار کولای شي یو خلک ډیر داوی ډیری کوي کتا هم د خپل حق رایې د استعمال اظهار کوي په کمنټس کې زموږ سره خپل کمنټس ضرور شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو زه ستاسو قربان عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو را ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم کانجو چوک ته هم موضوع چونکې تاسو ته معلومه چې بلدیاتي الیکشن روان دی په هغه حواله سره کوم وګورو په هر ځای کې د بلدیاتي الیکشن کوم دویم مرحله چې دا هر یو پارټي چې کوم دا د هغو هلې ځلې روانې دي خو د عام ولس نه به تپوس کوو چې هغو چاله وټ ورکوي هغو څوک سپورټ کوي راځئ په دې پروګرام کې تاسو زما سره هغه وګورئ او چې هغو څه تاثرات لري چونکې بلدیاتي الیکشن روان دی نو څه امید لرئ چې کومه پارټي به بر اقتدار راځي او تاسو په خپله څه رایه لرئ یاره زمونږ خو چې کم زندګي مونږ تېره کړه نو پارټیانې چې هر سړي خپل لکه ګټه کړې ده که هغه نیشنل لیګ هغه مسلم لیګ دی او مونږ ټول ولیدې نو لکه اکثر ټول پارټیان چې دي هغه خپل وعدې لکه کمې وعدې چې وکړي نو هغه خپل لکه نه پوره کوي اوس زمونږ په خپله دا لکه تحریک انصاف دی او هغو لکه ښه ښکلې په باري اکثریت سره هغو لکه وګټله او د هغو نه چې کوم توقعات وو نو اوس لکه مهنګۍ ته وګوره نو لکه ډېره زیاته مهنګۍ د هغې سره راغله او لکه عوام چې دي د هغو نه مطمئنه نه دي نه ووټ به ورکوو خو لا فلحال څوک لا جس لا نه دي راغلي که نه چې آیا د پیټیای نه څوک ولاړ دی او جماعت اسلامي نه څوک ولاړ دی نورو پارټو نه څوک ولاړ دی نو انشاءالله چې څوک پکې زموږ دغه او د عوامو خدمت کوي جو هغه له به ووټ ورکوو نو بلدیاتي الیکشن روان دی نو څه رایې لرئ خپل ووټ په چا استعمالوئ او کومه موجوده حکومت چې د هغو خپل وعدې مکمل کړئ که نه السلام علیکم د سلام نه بس دا خبره ده که نه چې کوم یو سړی کار کوي او مطلب د قوم دپاره ښې مونږ هغه ووټ ورکوو زه خو اصل کې ذهن سوچ مې مخکې یو ووټ هم پی ټي آی له ورکړی دی او مرسته یې کوو خو چې کارکردګي صحیح موږ ورسره نور امر کې چې زما سره 15 بچي دي موږ ټول هغو له ووټ ورکوو او چې کارکردګي کې فرق راغی نو بیا خو له ووټ نه ورکوو اوس تاسو مطمئن یاست اوسه پورې یاره یو مطمئن خو په دې باندې یو که نه چې کارونه مارونه یې کړي لکه اوس لکه کابل هغه یونیورسټي ده هغه او ماشومانو هغه حساب کتاب دی ته اوس دغه شي دا پولونه مولونه حساب کتاب که په دې باندې عمل وکړو او کار یې وکړو نو بالکل به له ووټ ورکوو زما نوم خو محمد وزیر دی زه د برکان یم ټیک شو جي او د الیکشن مطابق شو نو دا خلک ښه پیژني او بد پیژني هسې خبره ده چې لکه د حالاتو ته دې ته وګورئ نو څه ویم نو اوس چې په دې کې ول هم خلک ووټ ورکوي نو بیا ډېره ناجیزه ده نه د خپل ووټ به استعمالوئ نه استعمالوئ د موجوده حکومت نه تاسو مطمئن یې که نه السلام علیکم زما نوم احمد جمیل دی او د دې کانجو رهایشي یم او بلدیاتي الیکشن خو داسې حساب دی وروره که نه چې د الیکشن نه خو د خلکو بالکل زړه یې تور کړی دی د خلکو نو انشاءالله اراده مې دا ده چې لکه نه دې پیرې له ووټ ورکوم او نه به آینده په ژوند کې چاله ووټ ورکوم ووټ نه دې خلکو کټار کړي یو الیکشن کېږي نو ووټ استعمالول پکار دي ووټ چې دا یو امانت دی او الله پاک پر دې تپوس کوي ځکه چې دا په دې علاقه کې چې دا کم خلک اوسېږي دا موږ ټول پېژنو زموږ سره په جومات کې مې او په محله کې مې او په چارج پیرچر کې دا موږ ټول پېژنو چې څوک ښه دي او څوک بد دي منګه افسوس خبر دا ده چې منګه د ښه او د بد تمیز تر اوسه ونه کړو پوه شوې نو انشاءالله ووټ په استعمالوو خو هغه سړي له به ورکوو چې هغه د هغې اهل موجوده حکومت دې حل نه کوي موجوده حکومت ته خدای تباه برباد کړي او که ته کټ کې او که نه کټ کې او اته کالې دروغ وي او کله څه وي او کله څه وي دا په کرکټ کولو کې او په حکومت چلولو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی یاره مونږ ملګري ذاتي د دې سوات یو او د حکومت په دغه باندې خو زه به دا خبره وکړم چې لکه دې خلکو ډېر اکسپټ کوو نو اوس دغه د حساب کتاب دی ګورئ وطن خلک ته مایوسه دي خلک دې ډېر زیاته مایوسه دي
یوازې زه نه که زه ویم نو زما به ځای ته زر کسه په لکاو په کروړو خلک دي نور مایوسه هسې ستاسو څه خیال دی کومه پارټي به سرکار راځي؟ یاره زه خو به خپله د پارټیانو دغه نه کوم شوق نه کوم او نه ورسره لکه سیډ اخلم چې یاره دا زما د ده دپاره زنده‌باد یا د پلانکي دپاره خپله مزدوري کوي خپله مزدوري کوم د خپل دغه سره مې کار بس په چا کې کار دغه نه ساتم کې بلدیاتي الیکشن روان دی خپل وټ په استعمالوئ نه استعمالوئ به او تاسو څو کوم کینډیډیټ ښه ښکاري چې هغه به خپل وټ ورکوي؟ جی که تاسو وګورئ که نه د سچو نه ضروري خبره خو دا ده که نه چې د ایم پی ای د ایم ان ای تقسیم چې دا د آبادۍ په لحاظ د رقبې په لحاظ دی زمونږ پښتنو له پکار دا دی چې ټول وټونه ورکړي مونږ چې دی وټونه چې دی نیم ورکو نیم خلک نه ورکو ځکه زمونږ حکومت چې دی صوبه سرحد نه چېرته هم نشي جوړېدی اکثر که تاسو وګورئ حکومتونه چې جوړېږي د پنجاب نه ولې جوړېږي د هغو نر ښځې چې دی ټول وټونه ورکوي د هغو وټ نه ضایع کېږي زمونږ پښتانه چې دي د وټ له اهمیت نه ورکوي وټ له چې دی اهمیت پکار دی بعض چې دی دغه شانتې لکه اقلیتي چې کوم مذهبي خلک دي هغه اکثر وایي چې یاره جمهوریت داسې دی وټ ناجایزه دی دا داسې فضول خبرې دي صحیح ده وټ چې دی دا بالکل جایز دی که تاسو دا اعتراض کوئ جمهوریت کفر دی نو دا په جمهوریت کې چې دی دا وټ دی چې تاسو کل نه منئ نو جز باندې اعتراض نه جوړېږي صحیح ده وټ چې دی زموږ پښتنو له پکار دا چې د نارینه زنانه ټول چې دی ورکړي حکومت له پکار دا دی چې زنانو دپاره چې دی ولې زموږ کلچر زموږ تهذیب چې دی دا جدا دی صحیح ده نو زموږ د زنانو دپاره چې دی یو خاص قسم چې دی دغه شانتې یو دغه وکړي چې یاره د هغو به د پردې انتظام یې لکه څنګه چې دی دا نور رقم نو چې زموږ د زنانه هم وټونه ورکړي او نارینه هم ورکړي نو زموږ به چې دی ولې زموږ چې دی فنډ چې راوځي د ایم پی ای ایم ان ای په دغه باندې راوځي نو چې زموږ څونه ایم پی ای ایم ان ای ډېرې زموږ فنډ به ډېرې زموږ چې دی ترقیاتي کامونه به چې دا به ډېر سیوا شي موجوده دغه کې څه ګورئ چې څوک به کومه پارټي به سرکار جو واخو تاسو هم چې دی ولیدل په بعضې نظرونو کې چې دی کوم چې دا بلدیاتي انتخاباتو شو کوم چې لکه دغه تقریبا جمعیت علماء اسلام کې چې دی برتري حاصله کړه دغه شان دي چې دی نور کوم چې دا جمهوري پارټیانې دي هغو پکې ایم پي واله دي دغه شان دي چې دی نور پی ایم ان ایل واله دي د ټولو چې دی تقریبا چې دی برتري حاصله کړه کوم چې جمهوري پارټیانې دي لکه دغه جی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عمر باچا دی او د دې شام بابا اوسېدونکی یم او ووټ خو دا یو د ضمیر اواز دی دا خو دا قبل د وخت بیانولو مناسب نه دی خو بیا هم زه وایم چې یاره ووټ زمونږ خو د هغه چا دپاره دی کوم چې زمونږ د دې علاقې دپاره بهتر سوچ کوي موجوده حکومت تاسو ضمیر مطمئن دی؟ یاره زما خو بې نه یم مطمئن صحیح ده ووټ په بل مرګ له ورکوم نو ووټ خو زمونږ خو انشاءالله چې ما خپل ووټ چې جی یو آی دپاره دی سلام جی خیر شکر الحمدلله بجلی نشته کو بجلی خو نشته دا دویم کال دی سهار بټن واړئ او څلور بجې شي بټن راواړئ او اوسه پر څوک تپوس نشي کولی پخوا په دې بل حکومت کې چې په بجلي لاړه نو خلکو پسې راووت اوس څوک راوډو راوځي نو ولې د خلکو ضرورتونه پوره شوي جو کېدی شي ماړه شوي پکې ومې د خلک که نه بلدیاتي الیکشن روان دی نو ووټ په چا ورکوئ؟ یاره بلدیاتي الیکشن خو روان ووټ خو به هغه کس له ورکوو چې څوک کار کولی شي یو خلک ډېر دعوې ډېرې کوي د کار یو کس نه بیا کله چې وخت راشي نو په هغه ټایم کې به سوچ کوو بالکل موجوده حکومت نه لګه مایوس دی ډېر زیات مایوس یو او ډېر زیات پورا په 200 روپۍ به تا ته دغه میلاوي تروړه میلاوي په 900 روپۍ تروړه میلاویږي وروړه به په 200 میلاوي په 2100 روپۍ میلاویږي نام کسانو ته خامخا دغه متاثر دي جی بالکل ګران کتونکو تاسو د عام ولس خبرې واورېدې څوک د موجوده حکومت مرسته کوي څوک ترې ګیلې شکوې کوي خو که تاسو هم د خپل حق رایې استعمال اظهار کوئ نو په کمنټس کې زموږ سره خپل کمنټس ضرور شریک کړئ د بل پروګرام پورې ستاسو قربان عبدالله شیرین ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان